بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، د قرآن مجید یو آیات ته یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. الله سبحانه و تعالی فرمایي هغه کسانو چې ایمان راوړي ادخلوا فی السلم کافه، داخل شي په اسلام کې پورا پورا. وس الله سبحانه و تعالی مؤمنینو ته دا فرمایي چې تاسو په اسلام کې پورا پورا داخل شئ، یعنی د اسلام هر یو حکم ته هغه سر ټیټ کړئ او غاړه کېږدئ. مخکې الله سبحانه و تعالی فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، او تاسو په د شیطان په نقش قدم باندې مزئ، ځکه هغه ستاسو ښکاره دشمن دی. زما محترم ورونو، وس مسلمان هغه چې ځان ته مسلمان وایي، نو ښکاره خبره ده چې هغه به د اسلام په هر یو حکم باندې خبر هم وي، او د اسلام نه به هم خبر وي چې اسلام څه ته وایي. نن زموږ معاشره هغه که ته وګورې، نو اسلام یو څو عباداتو له، اسلام یو څو مخصوص رسوماتو له راوستی دی چې ته 5 وخته لمونځ کوه، بلکل ټیک ده. زکات ورکوه، بلکل ټیک ده. حج کوه، روجې نیوه، بلکل د اسلام دی. خو دا 100% اسلام نه دی چې مونږ څنګه تاسو تصور کړی دی چې دا 5 عبادات کوه نو ته بس سوچه مؤمنی او ستا غاړه خلاصه ده او تا 100% اسلام باندې ته عمل کې، بلکې داسې نه دی. اسلام دا عبادت ته هم وایي چې ته مسلمان یې، ستا عبادت هم اسلامي وي، ستا به اخلاقیات، ستا تهذیب هغه به هم اسلامي وي، ستا معاشره به هم ستا اسلامي وي. خو د دې سره سره چې یو کېدای شي موږ باندې بد ولګي، خو دا حقیقت دی چې ستا به معیشت هغه هم اسلامي وي، ستا به حکومت هغه هم اسلامي او ستا به سیاست هم اسلامي وي. دا خبره ځان سره یاد ساتئ. اکثر زموږ خلکو د اسلام نه داسې یو څو شیزونه ترې وښکلي دي. معیشت زموږ ګوره اسلامي نه دی، هغه ځکه چې په اسلامي معیشت کې سود نشته. نو نن سبا سیکولر او لیبرل خلک هغه داسې دي چې اړو هغه د معیشت اړو په اسلام کې ګڼي نه، اړو دا وینه چې په اسلام کې اړو معیشت شته که نشته. او زموږ عوام هغه داسې دي چې سیاست او حکومت هغه هم مکمل د اسلام نه وښکلي دي چې دا اړو په اسلام کې شته نه، بلکې دا ستا به سیاست هم اسلامي وي، اسلام تا ته په سیاست کې رهنمایي کړې ده. حکومت به هم ستا اسلامي وي، هلته رهنمایي تا ته کړې ده. ستا به عدالت هغه هم اسلامي وي، تا ته رهنمایي کړې. اسلام یو شی هم نه دی پرېښی. نو دې وجې مې دا خبره کوله چې اکثر زموږ عوام چې دي به دې غلط فهمي کې پراته دي چې اسلام یو څو مخصوص عباداتو د اسلام وایي، او عدالت، سیاست، معیشت، حکومت، معاشرت هغه مرورو د دې خلکو نه وځي. دا د اسلام نه مکمل وښکلي دي. دا خبره 100% غلطه ده. انشاءالله موږ به د اسلام په جامعیت باندې، موږ به د اسلام عبادات، خو ماشاءالله هغه ټولو ته پته ده، موږ به د اسلام په عدالت باندې هم بحث کوو پر روان وخت کې، موږ به د اسلام په معیشت هم بحث کوو، موږ به د اسلام په سیاست هم بحث کوو، په عدالت په هم بحث کوو، په حکومت په هم بحث کوو. پوره به د اسلامي تهذیب نه او د اسلامي احکامو نه انشاءالله خلک خبرو، ځکه زموږ عوام پوه نه دي. ځکه چې نن سبا په سیاست کې نو هغه ورته دروغجن ښکاري، هغه ورته ډاکو ښکاري، بلکل پکې شته. خو ټول داسې نه دي، بلکې تر دې حد ته رسېدلي چې هغه سیاست یې بدنام کړی، چې یو پاک سړی، یو نیک سړی هغه سیاست کوي او سیاست ته راشي نو هغه ورته بد ښکاري، ځکه چې دی په سیاست کې اوس په لازم به دی اغلا کوي، ځکه چې هغه د کم خلک چې نیکانو نه علاوه خلک دی، غلا، ډاکو، کنځلمار خلک دی، د هغو سیاست یې لیدلی، خو اسلامي سیاست دی لا لیدلی نه دی. اسلامي سیاست چې کله ته وینې په هغې پوه شي څومره عوامو ته انصاف ورکوي، حکومت یې څومره عوامو ته انصاف ورکوي، څومره حق ورکوي، څومره هغه ریلیف ورکوي، نو ته به حیران شي. انشاءالله هغه ټول به موږ به دې
سکرین باندې بیانو چې ان شاء الله ټول عوام د دین خبر شي، د هغو ذهن رخصي چې په اسلام کې سیاست هم دی، په اسلام کې معیشت هم دی، په اسلام کې عدالت هم دی. داسې نه دی چې زما قانون به هغه د کفار وي، زما عدالت به هغه د کفار وي، هغه ما معیشت به هغه د کفار وي. اسلام بس دا یو څو عبارت نه دی، نه. اسلام څه ته وایي؟ مفتی شفیع صاحب فرمایي ډېر ښکلی هغه معنی کوي، خوږه معنی کوي د اسلام په معارف القرآن کې. و اسلام دا د هغې نظام حیات یو ژوند ته وایي، د پیدایش نه والا د مرګ پورې چې ته ژوندی ستا کوم نظام دی، نو اسلام هغې نظام حیات ته وایي کوم چې قرآن او سنت ذکر کړی دی. قرآن او سنت چې کوم نظام حیات ذکر کړی هغه ته اسلام وایي. او ستا ټول زندگی قرآن او سنت ذکر کړی، تا ته رهنمایي کړی، ته په نیمه لار کې نه پرېښې. او مفتی شفیع صاحب فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی آی خلقو ته تنبیه ورکوي، کم خلق چې اسلام دا خاص کوي په یو د اسلام په یو جز پورې، صرف په عباداتو پورې خاص کوي او نور تی هغه وباسي، سیاست تی وباسي، حکومت تی وباسي. آی خلکو دپاره تنبیه ته چې نیم عمل په اسلام کې کوي او نیم اسلام پرېږدي. لکه څنګه چې نن سبا زمون اکثر عوام داسې دي چې بس صرف عبادات هغې ته اسلام وایي، نور وایي په سیاست کې به زما د اسلام څه کار نه وي، بس په معیشت کې به زما د اسلام څه کار نه وي، په حکومت کې به زما د اسلام څه کار نه وي، په دې شیزونو کې په اسلامي سړی بدلېږي. نو دې آیات کې د خلکو دپاره تنبیه ده، او دا په کوم لیکلي چې کوم یو کس اسلام د مسجد او د عبادت پورې خاص کې، د خلکو دپاره هم تنبیه ده. اسلام یوازې په جماعت او په عباداتو کې نه دی، بلکې دا به عدالت هم اسلامي، ستا به معیشت او سیاست هم اسلامي. ته چې یعنې د اسلامي کس وې، ته ځان د مسلمان وې، نو ته به اسلامي سیاست هم کوې، اسلامي عدالت به هم چلی، اسلامي حکومت به هم چلی. دې لپاره به ته کوشش کوې، اړو به ته مسلمان یې. او کم کس چې داسې نه کوي، نو مفتی شفیع صاحب فرمایي چې دا کس د دې مستحق نه دی چې دې ته مسلمان وویل شي. معارف القرآن کې فرمایي د دې آیات ته لاندې چې څوک اسلام نه یو شی مستثنا کوي، اسلام خاص کوي په یو څو عباداتو پورې، نو دا کس او د اسلام هر یو حکم ته غاړه نه ږدي، بلکې وایي زه بدي کې مستثنا یم او زه چې څه کام هغه کام. نو دا کس مستحق نه دی، د دې مستحق نه دی چې دته مسلمان وویل شي. نو عرض مې دا کو چې انشاءالله دا ټول د اسلامي احکام انشاءالله دا بیانو زموږ سره اوسئ. وعلیکم السلام.